ګرانو کتونکو سلامونه کوم. نن هم دوره کړې وه خیره پبلیک سکول یو ډېر زبردست ماحول کې دا صرف د جینکو برانچ دی ښه خو د هلکانو برانچ ته وکته نو ما سرجي ته وي دا څومره دي وي دا 10 جیره پکې دی. زمونږ چې کوم ملګری دی سجاد علي تورنګزی د هیومن سپورټ چیرمن چې کوم دی پروګرام چیرمن نو هغوی سره دا موقع موږ ته میلاو شوله. نور فضل الله صاحب چې کوم دی یو سیاسي وجود هم لري سماجي هم لري او بیا په تعلیم دغه سره ما په لومړي ځل باندې د دوی د ادارو کتله نو دې وخت کې په زرګو سټوډنټان په دې دوو برانچونو کې نو ډېر ښه سوچ یې راوړی دی. سرجي لکه په 10 جیربه کې څونه کلاسونه دي پکې دلته کې وارې په نظر خو ماته آخري دغه نه راځي خو لکه دا دومره لوی انویسټمنټ که نه نو څه وایې په دې باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان شیرپو ستاسو د سجاد رور ډېره مننه چې تاسو نن موږ له دا یو عزت راکړی دلته تشریف هم راوړه. زما د 1993 نه د حرا پبلیک سکول بنیاد موږ دلته ایښودلی او الحمدلله که زه تاسو ته دا ویم چې دې وخت کې د دې حرا پبلیک سکول نه په سوونو ډاکټران دي په سوونو انجینران دي او نن چې 27 تاریخ دی نو زمونږ ډېر زیات ماشومان پاک آرمي کې په کیپټنز رینکس کې په کرنل رینکس کې په هغې کې موجود دي او دا هغه اداره ده چې په دې کې د ملک د سلامتیا او د هغې د تحفظ دپاره زمونږ یو داسې ذهنونه تیاریږي چې محب الوطن شعري چې دی هغه د دې نه مونږ جوړېږو. دا اداره زمونږ په 3 حصو باندې تقسیم ده په 40 کناله باندې 10 جیربه باندې مشتمل ده. په دې کې زمونږ هم د دې سره تړلی خوا کې کنډرګاټن دی چې هغه پری سکول ماشومان دي چې ته موږ جدا یو بهترین انوایرمنټ چې کوم د یو بالکل د جدید ترین سہولیاتو نه راسته دی هغه زموږ هغلته دی. ورسره دا زموږ ګل سیکشن دی چې دې کې تر 12 پورې جینکۍ چې دی هغه موجود دي او خوا کې ورسره زموږ د هلکانو سیکشن دی او دا مونږ کوشش دا کړی دی چې دلته مونږ زیات فوکس په معیار باندې کړی دی په کردار سازی باندې هم کړی دی او زما چونکې زه خپله بیکګراونډ دا دی چې زه خپله د یونیورسټۍ د فراغت نه بعد زه د یونیورسټۍ د سینټ ممبر پاتې شویم د ټاون ممبر پاتې شویم او ورسره چې دی دې وخت کې د پرایویټ سکول ریګولیټري اتھارټي د منتخب ممبر په حیثیت باندې زموږ خواهش دا دی چې زموږ دا صوبه چې دا دې وخت کې ډېر هر لحاظ سره پسمانده ده. موږ چې پنجاب ته ګورو هلته لګیا دی لیپټاپ ورکړی کېږي طالب علمانو ته چې دی الکټریک بایکس ورکړی کېږي هغې ته چې کوم دی ډېر لوی انکریجمنټ شروع دی اسکالرشپ شروع دي دغه شروع دي خو زموږ دا صوبه دغه لحاظ سره تعلیمي لحاظ سره او نور هم په شا روان دی خصوصا د تعلیم په لحاظ باندې موږ ډېر زیات پسماندګۍ طرف ته روان یو خو زموږ دا نجي شعبه چې کوم دا پرایویټ سیکټر چې کوم دی هغې دا بیړه اوچته کړې ده او تقریبا د دې وخت کې 60% ماشومان چې کوم دی هغه د دې سیکټر سره وابسته دي. یو طرف ته چې کوم دی هغه بهترین تعلیم ورکوي بل طرف ته چې کوم دی د بېروزګارۍ په خاتمه کې هم د هغې یو کلیدي کردار دی. سر زما یو یرم ده او پوښتنه مې هم ده ما دلته کې ماشومانو نه تپوسونه مو کړل ورسره دغه هم شو چې د خپل پوج سره مینه ساتل دا یقینا چې ډېر د ستاینې خبره ده د خپل ملک سره مینه ساتل دا هم ډېره زیاته ستاینې خبره ده. په بعضې سکولونو کې نفرت کرکه داسې خبرې کېږي د ملک دلته کې ذهن سازي کېږي نو په دې باندې ستاسو څه نظر شته دی چېرته وینئ داسې ما خو خپل ځاني لیدلی دي. دا اصل کې قوم ته ډایرکشن چې کوم دی نو دا قیادت ورکوي او زموږ په دې صوبه کې تر اوسه پورې د 14 کاله کم قیادت پاتې شه نو هغه قیادت چې دی په ابتدا کې خو چې کله دې سره په یو پیج باندې نو مطلب دا چې د دې په حمایت کې لګیو چې کله مطلب دا چې د اقتدار نه تللی دي نو هغه خلک چې کم به دي په ولو باندې به سورول او د هغې په تعریفونو به نه مړېده نن د قوم په بچي چې هغې لګیا دی نفرت پیدا کوي خو زه دا خبره کوم چې د هغې دا نفرت چې دی دا اثر لګیا دی ورو ځایل کېږي څه لږ ډېر الیمنټ به وي خو د وطن اکثریت پښتانه چې کوم دي نو دا همیشه چې دی دا د پاک فوج په شا باندې پاتې شوي یو ګینه چونه یو ډېر محدود خلک دي خو د هغې بیانیې چې دی هغه لګیا دی مسترد کېږي. تاسو وګورئ هغې خلکو ته ووایي چې یاره تاسو سیول نافرماني وکئ کوم سیول نافرماني ونه کړه هغې وي تاسو پاکستان ته چې دی دغه مه رالېږئ او هغې باوجود مطلب د افراط زر زموږ لګیا دی ورځ تر ورځ باندې سیوا کېږي او هغه پاکستان چې د دې خواهش ده چې دا لاړ شي ډیفالټ شي نو هغه پاکستان چې دی واپس د ترقۍ په بنیاد باندې مخکې روان دی د مهنګۍ شره چې دی ورځ تر ورځه لګیا دی کمیږي نو ډیفالټ پاکستان په ځای باندې به انشاءالله د ترقي یافته پاکستان هغه طرف ته سفر جاري دی. صحیح. دلته کې تاسو سره تعداد څومره دی؟ دا موږ سره دې وخت کې تقریبا 1600-1700 تعداد جوړېږي. 1600-1700 څونه سټاف په سر
دا موږ سره تقریبا 130 140 پورې 130 خاندانونه دا تا روزګار کړي دي یو موقع وسیله جوړه شوې جی ها لکه نجی شوبې ته آیا شنکتنه کیږي نن سبا چې کوم ټیکسونه په تاسو لګي یا دغه ورکول شي ګوره زه دا وایم په کار خدا دی د دې خپل کلکولیشن دا دی چې 7,500 نه والي 10,000 خو شدي په یو طالب علم باندې خرچه ده نو ښه خبره دا و چې دا شوبه دي سپورټ کړی وي ځکه چې خپل سرکاري سکولونه لګیا دي پرایویټایز کوي یعنی د د چلولو په تنظیم دي سره نشته د دې کارکردګي لګیا ده په شا باندې روانه ده ریزلټس خراب دي خلکو چې د بچي د چا چې د 500 وس کېږي نو هغه خپل بچي پرایویټ سکول ته لګیا دي بوزي موږ په دې خوشحالي ګناه ځکه چې په سرکاري سکول کې کوم بچي دي هم زموږ د کم بچي دي ښه خبره دا ده چې ترجیحاتو کې تعلیم دا په ټاپ باندې پکار دی کومونه ښکته کېږي پورته کېږي د تعلیم په بنیاد باندې تاسو سره یو بله شوبه هم د سکولونو رجسټریشن داسې اکثر داسې سکولونه وي چې په درې کمرو کې را جوړ کړي وي او خو ایډورټایزمنټ یې دونه ماشوم راننوځي نو ماشوم به زه اخره نه به وباسم بلکې به داخلم بل نه به بلکې به داخلم اثر غورځي یاره داسې ده چې خوندګۍ شره چې کوم دی هغه اوس هم ډېره زیاته ښکته ده ډېر زیات ماشومان چې د سکول د بهر دي او هغه ماشومان چې د سکول د تګ دي هغه په مصرخانو کې او په دغه ځایونو کې موجود دي نو موږ دا وایو چې قانون سازي بالکل پکار ده او پکار دا ده چې کوم نام سټینډرډز دي معیارات دي هغه باندې د عمل کېږي خو ورسره چې کوم دی نو پکار دا ده چې هر ماشوم د تعلیم د مرحلې نه تیر شي شعور بچی دی په هغوی کې راشي هغې دپاره مطلب دا پی ایس آر ای باقاعده ټیم موجود دی هغې ځي وزټس کوي او محکمه تعلیم چې کوم دی نو هغې سره په لیزان باندې دی موجود دي نو زما په خیال باندې دی وخت کې د هغې کردار چې دی هغه دا دی چې تاسو کوم قسمه سکولونه یادوئ هغه سکولونه چې کوم دی بالاخر دا به ریفاین کېږي او دغه خلک به ترې بهر کېږي چې کوم ایکچوال خلک دي هغوی به ایګزسټ کوي او چې کوم دغه ټایپ خلک دي نو بالاخر هغوی به په مزه مزه د دې سیکټر نه بهر کېږي سجاد صاحب تاسو به څه وایې فضل الله صاحب دا کوم خدمات دي د علاقې دپاره دا کومه تعلیمي اداره روړې ده بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه پهله خو زه د فضل الله صاحب ډېر شکرګزار یم چې موږ خپل ادارې کې دعوت راکړو د فضل الله صاحب خدمات چې کوم دي د دې علاقې دپاره هغه د چا نه پټ نه دي د دوی سماجي خدمات د دوی تعلیمي خدمات هغه یقینا چې ډېر زیات دي زه خپله د فضل الله صاحب سره زمونږ واسطه ډېر مخکې راغلی ده په دې سیکټر کې ایجوکیشن سیکټر کې د فضل الله صاحب مونږ په شاګردانو کې راځو د دوی نه مونږ ډېره زیاته زده کړه کړې ده د دوی چې کومه پریویس اداره وه شالم پول سره هغه مونږ وزټ کړې وه د ادارې ته فرست ټایم رالو ډېر زیات امپرس شو یقینا چې په لس جیربه کې دا اداره تاسو خپله مو کته او ډېر سټینډرډ او ډېر کوالټي ایجوکیشن هغه د دوی په سربراهۍ کې ورکول کېږي نو موږ هم ته ډېره زده کړه وکړه او بیا به راځو د فضل الله صاحب نو چې کوم دی رهنمایي یلو د موږ دپاره هم د اعزاز خبره صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو چونکې چوټي کېږي انشاءالله بیا به راځو نورې به ورسره مزید خبرې ترې کوو دا خو بس یو دوره وه شارټ خبرې مو کړې او ډېرې معلوماتي خبرې را سره شریکې کړې ډېره مننه